او یاد ساته یو حدیث کې راځي چې په کم کور کې د سحر موز اهتمام نکېږي، په کم کور کې چې د سحر موز اهتمام نکېږي هغه کور ته الله درې عذابونه لېږي، هغه کور باندې الله درې عذابونه مسلط کوي. اولنی عذاب چې په داسې کور باندې الله غریبی مسکینی راولي، لاچاری په دوی باندې مسلط کی، غریبی په دوی باندې مسلط کی، باوجود د ګټې وټې نه چې کور 3-4 کسان لګیا دي مزدوریانې کوي، وافره مقدار کې تنخواه اخلي، لیکن بیا پکې هم بر برکت نه وي، د دوی په رزق کې د دوی په روزه کې الله بر برکت بیا نه اچي، په دوی باندې الله غریبی مسلط کی. په چا باندې چې کم کور کې یو سړی داسې موجود وي چې هغه سحر موز اونکي، بیا چې یو کور کې 3 کسان موجود وي، 4 موجود وي، پورا ټبر اود پروت دی، په هغوی باندې بس عذابونه بیا راځي. نو اولنی عذاب هغه کور باندې چې په کوم کور کې داسې افراد موجود وي چې د سحر موز نه کوي، نو الله په هغوی باندې غریبی راولي، غریبی په مسلط کی. او دویم عذاب د سحر د موز نه کولو په وجه باندې چې الله هغه کور باندې مسلط کوي، هغه داری چې په هغه کور کې بے اتفاقی جګړې فساد چې کوم دی هغه په دوی باندې راولي، مسلط کی، بے اتفاقی په دوی باندې راولي. رور برور ته بدغضبه وي، ښځه به خاوند ته بدغضبه، خاوند به ښځې ته بدغضبه، اولاد به مور او پلار ته بدغضبه، مور او پلار به د اولاد نه مرور، رور به د خور نه مرور، خور به د رور نه مرور وي. دا په کور کې به جګړې وي، سار هم جګړې، ماښام هم جګړې، په کور کې به الله دا بے اتفاقی او جګړې چې کوم دغه به په دوی باندې مسلط کی. دا زمونږ د کورونو دا جګړې دا فساد دا ولی دي؟ تاسو په دې باندې سوچ کړی دی چې زما په دې کور کې دا بے اتفاقی ولې ده؟ ښځه د خاوند ته ولې بدغضبه ده؟ دا خاوند د ښځې ته ولې بدغضب دی؟ دا اولاد زمون ولې نافرمانه دی؟ دا مور او پلار دی اولاد ته بدغضبه، اولاد دی مور او پلار ته بدغضبه، رور رور ته بدغضبه، خور رور ته بدغضبه. په دې باندې موږ سوچ کړ دی آخر د دې وجه څه ده؟ نو حدیث کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ما تا ته د دې وجه بیان کړی ده چې دا وجه د دې اهم وجه، عظیمه وجه هغه د سحر موز نه کول دی. چې کوم کور کې داسې افراد موجود وي چې هغه د سحر موز د ادا کولو اهتمام نه کوي، تر 9 بجو پورې 10 بجو پورې پراته وي، د غفلت زندگی نه ډکه زندگی چې کومه دغه تیری، نو په داسې کور باندې الله بے اتفاقی مسلط کی، دا عذاب په دوی باندې چې کوم دغه راولي. دا دویم عذاب شي. او دریم عذاب ډیر خطرناک دی. کم کور کې داسې کسان موجود وي چې هغه سحر موز نه کوي، نو چې یو ورځ موز نه کو، نو الله دې زړه نه د ایمان یو حصہ تر نه اوچته کی. چې بیا بل موز د سحر قضا کی، د ایمان بل حصہ تر نه الله اوچته کی. او کله چې دریم موز قضا کی، بل حصہ تر نه الله د ایمان اوچته کی. دغه شان چې دی کله مسلسل د سحر موز قضا کول شروع کی، نو الله د زړه نه مکمل ایمان او باسی دی، د ایمان نه محروم پاتې شي. بیا دی معاشره کې ګرځي، ما تا ورته مسلمان ویو لیکن د په زړه کې ذره برابر ایمان نه وي، دی بیا براینام مسلمان وي، براینام مؤمن وي، ځکه د په زړه کې ذره برابر ایمان نه وي. دی خو ځان ته مسلمان وي، زما ستا معاشره ورته مسلمان وي، لیکن حقیقت کی بیا دی مسلمان نہیں وی، ځکه الله دې د ایمان دا دولت نه بیا دی محروم کړی وي.